مفتی صاحب قرباني مونږ وکړله خلکو غوښې مو خوړلې دا قرباني وجه تسمیه څه ده دا قرباني څه شی دی څه نظر لري یو لنډ شان تاریخ کو تاسو نه کړی چې دا قرباني دا د حج دا زمونږ مسلمانانو وروڼو وکړو دا د منتهی کمال دی د حج څه نظر قرباني اصل فلسفه څه ده آیا فقط وینه تویول دي یا غوښه ما سره روانه ده او دغه روانه په روغه کې بدلول دام تقوا ده دغه دشمنی په محبت کې بدلول دام تقوا دا سیز د دین دا اړخ بالکل اګنور شوی نظر انداز په دې باندې خبرې نه کیږي خور له حق ورکول تقوا ده راځي چې په دې اختر په دې خوشحالو کې د حقوق پوره کو نو علی به الله سبحانه وتعالی ته موږ نزدیکی کو دغه ته مولانا صاحب تاسو موږ ته وایي چې د اختر اصل مقصد څه دی او دا اختر زموږ په دې پښتون ټولنې کې په دې ملک پاکستان کې څه تبدیلی تاسو موږ ته وایي چې ابراهیم علیه السلام او قرباني څه تړون لري زمونږ دپاره دی کې څه په دې اختر کې چې کومې دشمنۍ دي زمونږ کومې طرفګانې مونږ دغه دشمنۍ په دوستۍ کې به هڅه وکړو کوشش وکړو چونکې زمونږ دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم رول ماډل دی نو د هغوی معمول سو د هغه اختر به دین خان یو ځای کې لیکي چې دا دین یا مذهب یا دین راغلی دی دپاره دی چې یو انسان بل انسان ته پرابلم نه جوړېږي چې مونږ د خوشحالي دې ومانځو په تهذیب په دایره کې وي مهذب وي د مفتي صاحب نه مونږ دا پوښتنه به کوو مفتي صاحب اکثر اختر راشي نو پښتنو کې تاسو ته پته لګي مسایل رنځونه ډېر زیات بیمارۍ پکې ډېرې دي نو چې اختر خوشحالي راله نو خوشحالي ته وکړه نو موږ پکې موټر سایکل ریسونه هم لګوو سوات ته چکر خلک کوي ابټاباد ته هلکه چکر وي نو هغه ډېر زیات باعث تکلیف جوړ شي نو دې باره کې تاسو څه پیغام ورکول غواړئ دا خو ډېر زیاته غلطه روکدونکو د مفتي صاحب د خبرو نه ماته خوشحال بابا یو شعر رایاد شو وي بې جرګې نه به هېڅ کار په لاس وانخلې که خبر شوې د جرګې په تاسو موږ ته ووایي چې د ابراهیم علیه السلام چې کومه لیګسي ده دا څه ده موږ ته څه سبق پرېښود